انسان سے کله الله رب العزت د غمزه کی تراولیږي او خلافت یې ورکړ. کله چې انسانیت په د غمزه کا باندې خور سو په زیاتی دو سو نه الله رب العزت د هدایت لپاره انبیا راولېږل او الله رب العزت دغه انبیا او خپل کتابونه خپل شریعتونه ورکړل چې تاسو خپل امت ته د ما انسانانو ته د ما بندگانو ته بیانوي چې هغه د ما د دین نه د ما د وحدانیت نه د ما د عبادت نه غافل نشي. نو الله رب العزت بشمار انبیا راولېږل. دغه د پیغمبرانو زندگی د انسانیت لپاره د هدایت او د رهنمایي ذریعہ ده. د پیغمبرانو زندگی دغه د انسانیت لپاره د فلاح او د کامیابی او د جنت ته د داخله دو ذریعہ ده. کوم خلق چې د انبیاو په نقش قدم باندې روان سي، د انبیاو خبره ومني، د انبیاو اطاعت اختیار کی، د انبیاو پیروي اختیار کی، هغه انسانان، هغه قوم، هغه امت کامیاب او کامران ده. کوم خلکو چې د پیغمبرانو پیروي پرې کوو، د پیغمبرانو په نقش قدم باندې تک پرې کوو، د پیغمبرانو خبر منلې پرې کول، هغه قوم، هغه قبیله، هغه امت الله رب العزت ناکام کړي او الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې ذلیل کړي. نو د انبیاو زندگی دغه د انسانیت لپاره نقش قدم، د انبیاو زندگی دغه د انسانیت لپاره د هدایت ذریعہ ده. قرآن مجید کې الله رب العزت د مختلفو انبیاو تذکرہ کړي. دغه ټول پیغمبران چې الله رب العزت را لېږلي دا د خپل امت او د انسانیت د هدایت لپاره را لېږلي. لیکن په ټولو کې بهترین پیغمبر الله رب العزت سے قرآن مجید کی ذکر کړی ده. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایلی چې اے انسانانو د تاسو لپاره په خپل پیغمبر په نقش قدم کې ډېره بهترین نمونه ده. تاسو لپاره کامیابی، د تاسو لپاره کامرانی، د تاسو لپاره خوش قسمتی، د تاسو لپاره د جنت او د دنیا د نعمتو د حاصلولو ذریعہ سي د واحد هغه د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې تک ده. کوم خلق چې د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان سي، د نبی آخر الزمان خبره ومني، د نبی آخر الزمان په نقش قدم باندې روان سي، الله رب العزت فرمایي دغه خلق کامیاب دي، دغه خلق مراد مندون کې خلق دي، دغه خلق دي چې دوی د جنت لپاره سعی کوي، د دوی سره د ما وعده ده چې دوی ته به د جنت هغه کامیابی، د جنت نعمتونه زه ورکوم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندگی نه را اعلان دی الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام د زندگی تذکرہ کړي. ځکه الله رب العزت د نبی علیه السلام د زندگی نه را اعلان دی چې کوم پیغمبر پیروي حکم یې کړی دغه ابراهیم علیه السلام چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په زندگی کې اے امت مسلمه د تاسو د پاره ډیر لوی سبق پروت ده. ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت جلیل القدر پیغمبر او دته ابو الانبیاء ویل کیږي، د پیغمبرانو پلار. کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل کلی نه ظالمانو د ظلم لوجه ووتو، شام حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی یعقوب علیه السلام تپریو او الله رب العزت ابراهیم علیه السلام بل بچی سے اسماعیل علیه السلام ته د مکې په سرزمین باندې الله رب العزت آباد. د نبوت والا سلسله د حضرت ابراهیم علیه السلام
د یعقوب علیه السلام د اولاد نش دغه سلسله د نبوت شروع ولا دغه د یعقوب علیه السلام اولاد ته بنی اسرائیل ویل کیږي. څومره انبیا چې د ابراهیم علیه السلام نه وروسته راغلي د ټول انبیا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي، لیکن دغه ټول انبیا د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي. اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې آباد، دغه د اسماعیل علیه السلام قبیله سی په مکه مکرمه کې آباد اسوله. په دغه خاندان د اسماعیل علیه السلام کې آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله رب العزت په مکه مکرمه کې مبعوث کا او نبوت ورکا او خاتم النبیین یې وګرځاو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته د انبیاء پلار ویل کیږي چې د ابراهیم علیه السلام نه لاندې چې څومره انبیا راغلي دا د ابراهیم علیه السلام په نسب کې راغلي، دا د ابراهیم علیه السلام په سلسله نسب کې ټول انبیا په دغه نسب کې راغلي دي، په اولاد د ابراهیم علیه السلام. نو د نبی علیه السلام د دې امت د شریعت خصوصي نسبت ته د حضرت ابراهیم علیه السلام سره او اصلي وارث د حضرت ابراهیم علیه السلام د دین او د شریعت دغه امت محمدیه ده چې الله رب العزت دغه د ابراهیم علیه السلام دغه د شریعت او د دین او میراث د امت ته ورکړی. ځکه د ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د خاندان کوم کارونه چې په هغه وخت کې کړي دي په هغه نقش قدم باندې الله رب العزت د امت ته حکم کړی دی چې هغه کارونه تاسو وکړئ. دغه امت ته د دې خبرې حکم سوی ده چې ابراهیم علیه السلام کله مکه مکرمه تعمیر کړل نو طواف یې وکړ. د امت محمدیه ته حکم ده چې کله حج ته ولاړ شي نو تاسو د ابراهیم علیه السلام هغه یاد تازه کړئ، دغه طواف په بیت الله باندې وکړئ. نبی علیہ السلام د امت ته دغه حکم ده چې د ابراهیم علیہ السلام خاندان بیبی حضرت هاجر چې کله ابراهیم علیہ السلام په مکه مکرمه په علاقه باندې پریخو غیر آباد علاقه دشت بیابان د سګي علاقه آبادی نستا، اسماعیل علیہ السلام بچي په سینه د خوراک چې خاک وال سامان ختم سو، بچی باندې لوګه تندر اله بیبي باندې لوګه تندر ازي، یو بل طرف ته ګوري حضرت هاجر د خوراک او د چخاک هغه اشیاء موجود نه دي، خلق نسته چې چاته استغاثه وکي د چانه طلب وکي چاته خپل هغه حوائج پیش کی سي دغه ضرورت دي ما نو صفا او مروه باندې حضرت هاجر وخت او کوزس. الله رب العزت امت ته حکم وکړ چې کله حج ته ځي نو د صفا او د مروه دغه نقش قدم د حضرت هاجر به ادا کوي. دغه نقش قدم د حضرت ابراهیم علیه السلام دی بیبي چې صفا او مروه په منځ کې منډي کړي دي چې څوک پیدا کم کله په صفا غره خطه کله په مروه غره باندې خطه. الله رب العزت ته دغه د حضرت هاجر دغه سعی دغه منډه دومره محبوب او دومره خوښی چې امت محمدیه ته حکم میلاو شو چې اے مسلمانانو چې کله حج ته ولاړ شي د حضرت ابراهیم علیه السلام دی بیبي په نقش قدم باندې بس هغه کار به ادا کوي چې کوم حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي حضرت هاجر ادا کړی. د غرنګ مقام ابراهیم سے کل حاجیان حج کوینو په مقام ابراهیم سے د ابراهیم علیه السلام هغه جید چې ابراهیم علیه السلام ته عبادت کاو هغه ته مقام ابراهیم یو خاص مخصوص جید چې الته هر حاجی 2 رکعات نفل ادا کوي. مقام ابراهیم امت محمدیه ته حکم د چې الته 2 رکعات عبادت وکړه.
د ابراهیم علیه السلام په عبادت په جبان دي تم عبادت وکا او بیا امت محمدیه ته حکم د شکل مناسک د حج ادا کې حج مکمل کې بیا راس مینا ته په مینا کې قرباني وکا دغه قرباني کول هم د ابراهیم علیه السلام اغیات تازه کول دي چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام د مینا په میدان کې د الله رب العزت د قرباني لپاره پیش دغه امت ته حکم د سي امت مسلمه دغه د نبی علیه السلام پلار سي ابراهیم علیه السلام ده ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام په نکو کې راضي الله رب العزت له جانب نه حکم د شي خپل پیغمبر د نکو ابراهیم علیه السلام په دغه نقش قدم باندې امت محمدیه تاسو رفتار وي تاسو تک وي دغه د غیات قربانی تازه کوي اگر کایغه ابراهیم علیه السلام خپل لخت جگر اسماعیل علیه السلام د قربانی لپاره پیش کړي لیکن امت محمدیه ته حکم د شتاسي د الله رب العزت په دربار کې یو حیوان حلال حیوان سے دغه کې شرایط موجود دي هغه قربانی ته پیش نو دغه ټول د ابراهیم علیه السلام نقش قدم باندې د امت ته د تک حکم سوی د دغه امت خاص مناسبت د ابراهیم علیه السلام د شریعت سره د ابراهیم علیه السلام د دین او د شریعت میراث الله رب العزت د امت ته ورکړی ځکه الله رب العزت په سورته ممتحنه کې دغه تذکرہ کړی ده لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم د تاسو لپاره په ابراهیم علیه السلام کې بهترین نقشه ده د ابراهیم علیه السلام زندگی وګورئ چې ابراهیم علیه السلام دغه زندگی سوړته راکړي دغه په زندگی کې اے امت محمدیه د تاسو لپاره بهترین نقشه او دغه نقشه باندې تک د تاسو لپاره د کامیابی د تاسو لپاره د فلاح د تاسو لپاره د خوشحالي ذریعہ ده لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذین معه او هغه خلق چې د ابراهیم علیه السلام سره موجودو ایمان راوړی او د ابراهیم علیه السلام دین یې منلی او د ابراهیم علیه السلام خبره یې منله دغه خبره باندې عمل کاوه دغه خلکو په نقش قدم کې د تاسو لپاره ډیر لوی فن او ډیر لوی نصيحت قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته یې سه اے قوم تاسو چې د کوم بوتانو عبادت کوي کوم بوتان تاسو په عبادت سره نیولې کوم بوتانو تاسو شپه ورځ په سجده باندې پراته یاستئ دغه بوتانو نه موږ بری او موږ دغه عبادت نکو موږ دغه معبودان باطل او ستاسو شپه ورځ یو ته په سجده باندې پراته یاستئ موږ دغه نه بری من دون الله ما سوا د الله رب العزت نه خپل ټنډه خپل د عبادت مستحق بل څوک نه ګرځو واحد لا شریک ذات او د عبادت مستحق الله رب العزت بل څوک د عبادت مستحق نه ده کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء او موږ په هغه بوتانو باندې په دین باندې چې د تاسو دین د تاسو بوتان دي تاسو په خدای سره کوم بوتان نیولې مو دیغو انکار کو او وجه دی بغض او دی عداوت سے دی ابراہیم علیہ السلام او دیغو وقت مسلمانانو سره چې کفار وکولا هغه وجه دغه ولا چې ابراهیم علیه السلام توحید طرف ته خلق بلل دموږ او د تاسو په منځ کې به عداوت کی بغض او حسد وي تر هغه وخت پورې حتی تؤمنوا بالله وحده چې تر څو پورې الله رب العزت وحده لا شریک تاسو منلای نه بوتانو عبادت هم نه پرې کوي د بوتانو په خدای سره سمنولې دی غو خدایم پرې کوي تر څو پورې الله رب العزت وحده لا شریک کړلای نه تر هغه وخت پورې به موږ او د تاسو دښمنی او د تاسو او د موږ په منځ کې بغض او عداوت مگر ابراهیم علیه السلام پلار آزر لوی کافر ابراهیم علیه السلام
بار بار دعوت ورکړی خپل پلار آزر. دغه پلار د ابراهیم علیه السلام ایمان خو نه راوړو تر دې پورې چې ابراهیم علیه السلام ته تکلیف رسول شروع. قرآن مجید کې الله رب العزت تذکرہ کړي چې د ابراهیم علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام ته یې دا خبره پرېږده که نه په تیږو به دې وله مړ به دې کړ، رجم به دې کم. خپل پلار ایغ زوی ته چې الله رب العزت ته نبوت ورکړی د هغه په باره کې د رجم کولو فیصله وکړه. دغه بوتان چې موږ په خدایي سره نیولې موږ عبادت کو، هغو ته معبودان باطله مه یایه، هغه په عبادت سره تم ونیسه. د پلار ابراهیم علیه السلام ته دعوت ورکړئ چې تم دغه بوتانو خدایي ومنه. لیکن ابراهیم علیه السلام پلار ته د الله رب العزت د توحید دعوت ورکاوه. ابراهیم علیه السلام پلار آزر دا خبره برداشت نکړه، دا خبره ورته وکړله دې کلي ووځه کنه رجم به دي. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي، بیا ابراهیم علیه السلام وعده کړې وه چې زه به د تا لپاره د الله رب العزت په دربار کې استغفار وغواړم، طلب دې مغفرت وکړم چې تا ته الله رب العزت ګناهونه معاف. بیا الله رب العزت ابراهیم علیه السلام له دې خبرې منع، پلار دې مشرک و استغفار مه ورته غواړه. مشرک انسان ته الله رب العزت مغفرت نه نصیب کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. د شرک په باره کې د الله رب العزت اټله فیصله ده. واحد شرک ته چې الله رب العزت په یو صورت باندې دغه شرک مشرک انسان ته معافي نه کوي. الله رب العزت ابراهیم علیه السلام منع. نو په دې آیت کې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام د استغفار تذکرہ کړی ده، او ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته فرمایي چې زه به د تا لپاره استغفار مطالبه وکم، د الله رب العزت نه مطلب دی مغفرت وکم چې تا ته مغفرت وکړي. د بل شي خو زه مالک نه یم، نور خو زه قادر نه یم چې تا د جهنم د اور نه خلاص کم یا تا ته په زبردستی باندې هدایت وکم. هدایت ورکولو والذات، جهنم ته بوتلو والذات، جنت ورکولو والذات دغه الله رب العزت دغه کار دی الله رب العزت په لاس کې ده. وما املك لك من الله من شيء. زه د الله رب العزت د جانب نه د الله رب العزت په مقابله کې هیڅ مالک نه یم. ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير. ابراهیم علیه السلام فرمایي اے رب زه په تا باندې توکل کم، هر کار د تا لپاره کم، او د تا طرف ته موږ ټول واپس کېدونکي یو، تا ته به درځو. ربنا لا تجعل فتنة للذین کفروا. اے الله رب العزت ابراهیم علیه السلام دعا کی، اے الله رب العزت ما فتنه د کفارو لپاره ما ګرځو، ما د امتحان ذریعہ د کفارو لپاره ما ګرځو چې زه د کفارو په امتحان کې ولوېږم، د کفارو په بېلار باندې روان نسم. واغفر لنا، ما ته مغفرت وکې، انک انت العزیز الحکیم. اے الله رب العزت ته د عزت خاون او د حکمت خاونی، په هر چی کې د حکمت، په هر خبره کې، په هر کار کې د تا یو نصیحت پروت د انسانیت لپاره. نو ابراهیم علیه السلام د دغه امت لپاره الله رب العزت یو نمونه ګرځولی او د ابراهیم علیه السلام د شریعت حقیقی وارث دغه امت، دغه امت محمدیت الله رب العزت دغه وراثت د ابراهیم علیه السلام ورکړی. ځکه د ابراهیم علیه السلام د خاندان او د ابراهیم علیه السلام یو ادا الله رب العزت په دې امت باندې لازم کړی د شاغه کار وکړي. قربانی د ابراهیم علیه السلام کار، لیکن د امت ته حکم شوی د چې ته قربانی کوي. بیت الله باندې چکر لګول دا د ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت حکم کړی چې کله بیت الله
ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام تعمیر کړل جوړه کړل دی الله رب العزت په حکم سره دی الله رب العزت او فرمایل اوس چکر ولګاو طواف وکړه د دې طواف حکم امت محمدیه ته ملاو شوی د صفا او د مروه په منځ کې سید ابراهیم علیه السلام بیبي منډه کړې دي هغه منډه الله رب العزت ته دومره محبوب سولې سید امت ته حکم ملاو سه هغه د ابراهیم علیه السلام بیبي سي کوم چکر لګولای د امت محمدیه سي حج تولاړ سي هغه چکر ولګاو په هغه نقشه باندې روان سه چې کومه نقشه باندې د ابراهیم علیه السلام بیبي تللې ده دغه رنګه مقام ابراهیم کې ابراهیم علیه السلام عبادت کړی د امت محمدیه ته په خپل باندې دغه مقام ابراهیم کې په نقش قدم د ابراهیم علیه السلام باندې رفتار وکاو 2 رکعات نفل ادا کا مقام ابراهیم نو دغه امت ته د ابراهیم علیه السلام د شریعت هغه وراثت ملاو دغه د ابراهیم علیه السلام نقش قدم باندې تک د امت ته حکم سوی دا دغه د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې سي دغه امت روان سي دغه امت لپاره هغه د فلاح او د کامیابی ذریعہ ده مختلف الله رب العزت په ابراهیم علیه السلام باندې مختلف امتحانات راغلي قرآن مجید کې د اکثر امتحانات او تذکرہ الله رب العزت کړي او ابراهیم علیه السلام ته کوم صفاتونه خدای پاک ورکړي کوم خصوصیتونه سي الله رب العزت ورکړي قرآن مجید کې د ابراهیم علیه السلام دغه اوصاف دغه خصوصیاتوم تذکرہ ده کوم انسان سي هغه اوصاف هغه کارونه سي پر ابراهیم علیه السلام کې موجود ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت ورکړي دغه امت تم حکم ته هغه اوصاف ته ابراهیم علیه السلام په خپل ځان کې پیدا کړي نو محترم ورونو دغه میاس د ذوالقعده میاس او بیا ورسته د ذوالحجه والا میاس را روانه ده په دغه میاس کې د مسلمانانو لپاره د ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې تک هغه کارونه مسلمانانو ته سپارل شوي دي چې هغه کارونه ابراهیم علیه السلام په دغه میاستو کې کړي نو مسلمان به کامیابی زی آلته چې د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم او بزان کې هغه صفاتونه پیدا کې چې کوم صفاتونه الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته ورکړي الله رب العزت دې موږ تاسو ته هغه اوصاف او خواندان الله رب العزت موږ تاسو وګرځي کوم اوصاف چې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته ورکړي ان شاء الله د جمعه کې به دغه اوصاف باندې خبره کیږي چې کوم صفاتونه چې ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت ورکړي او یو مسلمان لپاره ضروری دي چې هغه اوصاف په ځان کې پیدا کړي الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ